أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. پروندا مسئلہ تیرا شوا چې وحی او لازمی او لابودی امر دی. اوس د دې وحی د پاره په هر زمانہ کې تعیین د یو شخص ولې شوی دی چې زمانه پیژني په نامه د پیغمبر باندې علیه الصلاۃ والسلام. پرون تیر شو چې انساني عقول دا په خپل میس کې متفاوت دي او یو عقل انسانی من حيث انه عقل دا معیار او پیمانه نه ګرځي د صحت او د غلط د پاره. لہذا عقل حجت کاملہ نشو بلکہ دا عقل حیثیت دا سے دلکہ دا انسان بینا سترگا او دغه بینا سترگا پا کتوبان قادر دا علا چی دلی دو دا پارا کم لازمی شرائط دی په ذات د مرئی کې چې خارج نه هغه ور سره موجودي نو دا وحی او شریعت دا د عقل د پاره په شان د پریوتون کې رڼا دي په سطح د مرئی باندې. اوس بعثت د انبیاء دا هم یو امر معقول لے. حضرت شاہ سے فرمائی رحمہ اللہ چې انسان د حیوان نه محتاج د پدریو ممتاز د پدریو اساسی صفاتو. یو صفت دا چې د ادراک کوي د امور کلیو. دویم صفت دا چې د په خپل حیواني تقاضو کې دا دویم لومبه کوي. لومبه صفت دا چې د تقاضې حیواني لکه خوراک کاک وغیرہ دا لري په شان د سایر حیواناتو خوده پاغي کی طالب د جمال او د نفاست دی. وې کچ شیخونی خر کچ دانی چی دی هغه ولکی ته ډوډۍ جوړه کی بیا ول سالن پیدا کی هغه سالن ته تړکو لګی دا جمال او نفاست دی. خر په غوجل کې اوسېږي سټو متیازو کې پروتي اگر چې هغه ته هم د ګرمای سرځای د دفاع او تحفظ د پاره د یو شلټر او د پناهګاه ضرورت دی او انسان ته هم دغه ضرورت دی او انسان بیا په د خپل پناهګاه کې جمال او نفاست پیدا کوي. جارو کوي وایټ واش کوي صفای جوړي. نو حب الجمال والنفاسه دا یو صفت شو. دویم صفت امر کلی او دریم صفت چې د حیوان نه د ممتاز کړي دي الایجاد والتقلید چې د خپل تقاضو د پاره په لټون او جستجو کې وي ایجادات کوي چې په لږ مهنت کثیر شی راته حاصل شي. اوس دغه جستجو او طلب وي د ټولو انسانانو. هر انسان دا غواړي
چې یو داسې فارموله مې پیدا کړې چې لاس په مې لږ وخوځولې تقاضې مې ډېرې پوره شوې. خو الله تعالی عقلونه متفاوت پیدا کړي دي، نو د یو عقل رسایی وشي دغه شی موندو ته. لکه هر انسان دا غواړي چې زه پېښور ته ورسېدې د کم نه کم وخت کې که پیدل ځم نو پېښور ته تلو باندې 4-5 ورځې لګي، چې کم نه کم وخت کې زه ورسېدې. دې دپاره دې څه آله ایجاد کړي، رسیدونکو عقلونو لارای موټر او سټیم انجن والا گاڑی هغه ایجاد کړ. اوس طلب خود نه رسیدونکو عقلونو دغه چې ماته یو داسې ماشین په لاس رااله چې زر تر زر زه پېښور ته ورسولې، خو چونکې په خپله دغه ماشین ایجاد باندې دی قادر نه و، لہذا بل موجد چې د هغې ایجاد وکړو نو د عقل درته ووایي چې تر دغه موجد د دې آلې تقلید وکړه. نو بس دی لګیا دی بغیر د صلیت ولعل نه هغه فلاین کوچ کې ورسورېږي او ځي ځان به پېښور ته وررسوي. نو لکه څنګه چې په امور مادیو کې بعضې انسانان موجدین دي او عقل رسیدونکي دي، او بعضې موجدین نه دي خو عقل لټونکی د دغه شی دی او هغه شی ورته میلاو شي نو تقلید یې وکړو. نو د روحانیاتو په اعتبار هم انسانان متفاوت پیدا دي. بعضې هغه پوهان دي چې هغوی د روحاني منازلو ادراک کولی شي، او بعضې هغه خلک دی چې هغوی دا ادراک نشي کولی. نو لکه امور مادیو کې چې د موجدینو تقلید معقول دی، نو په امر روحانی کې هم د موجدینو تقلید معقول دی. او دغه موجدینو ته د انبیاء د بعثت تر زمانه پورې انبیاء وای، او د هغې نه را په دې خوا ورته اولیاء او علما وای. اوس محبت د دغه وحی محبت حبوتنا ذات د پیغمبر دی، ولی وحی راځي د عالم تجردنا او د عالم تجرد د امور انعکاس دا کیږي په طبیعت صاف او شفاف کې، او په قلب و دماغ صاف او شفاف کې. او الله تعالی پیغمبر فطرتن صاف او شفاف پیدا کړی. لہذا د عالم تجرد د کلام انعکاس په صحیح طریقې د پیغمبر قلب و دماغ کې کیږي. اوس هر یو سړی بے محل د وحی ولی ونه ګرځېده، ځکه چې الله تعالی ته وحدت د انسانیت مطلوب دی، او وحدت د انسانیت موقوف ته په اتباع د یو فرد باندې. نو که هر فرد محل د وحی وګرځي نو هر یو بزان له موجد د یو نوی او جدید لارې شي، او د وحدت په ځای به افتراق او انتشار پیدا شي. او د وحی د نزول حکمت الله تعالی دا خود واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. او وحی حکم کو چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
او دغه انتخاب د پیغمبر دا کوي الله تعالی په خپل مرزه د دې لپاره کرایټیریا یا امتیازی خصوصیات وجوه او اسباب د انتخاب دا هغه دي چې خدای کم لازم کړی دي دیو جن مشرکین مکه اعتراض وکړو چې لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دا قرآن د مکی معظمه په مشر عمرو ابن هشام باندې ولې نازل نشو او دا قرآن دا د طائف په مشر نعیم ابن مسعود اشجعی باندې ولې نازل نشو نعیم ابن مسعود اشجعی لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم نو الله تعالی رد کو چې اهم يقسمون رحمت ربك غافل سب شو انا بل نشته څنګه ته کوسه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وهم يقسمون رحمة ربك الله تعالی وایي چې نبوت زما رحمت دی نو زما د رحمت دا تقسیم خو د دوی اختیار کې نه دی دا زه په خپل تقسیموم او د نبوت وضع خلا پرې دوا صلاحیتونه ما انسانانو کې په خپل مرده تقسیم کړی دي ښا نحن قسمنا معيشتهم صلاحیت د طلب معاش دا ما انسانانو کې په خپل مرده تقسیم کړی دي نو خدای وایي تاسو په مادیاتو کې کامل اختیار نشته نو په روحانیاتو کې موږ تاسو اختیارمن نه ګرځولې ښا دا مناسبت چې ورپسې د معیشت تذکره ولیکي چې اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا د دې معیشت ما تقسیم کړی دی او د معیشت بیا مونږ حال تدری ترجمه وکړو بلکې درې گویا درې انواع یو چې نحن قسمنا معيشتهم معیشت مونږ دای باندې دای معیشت هغه تقسیم کړی دی د دې په میاس کې مو تقسیم کړی دی هغه ته مونږ وایو چې المعيشه هي الوسائل الماديه والقوى البدنيه والصلاحيه الدماغيه دا غدري څه دي خدای دا انسانانو کې تقسیم کړی دي یو ته وسایل مادي ور کړی دي هغه شل کړی دي هغه لون کړی دي هغه ته قوا بدني ور کړی او یو ته قوا بدني ور کړی دي نو هغه بلید دي صلاحیت دماغي نشته او یو ته صلاحیت دماغي ور کړی دي نو هغه د وسایل مادیو نه خلاص کړی دي او مقصد دا دی چې انسانان ټول په یو بل باندې موقوف ژوند تیروي تمدن موقوف ته پدې چې زما په صلاحیت کې تماته محتاج او زه ته محتاج یم اوس دا طالبان پروټای کې او په ټوکړه کې د عوامو ته محتاج دي خدا عوام په خدای باندې ځان بخلو کې د طالبانو ته محتاج دي چې کوز دا طالبان نه وي محل او مصرف ته د روټای نه وي نو خو بیا بیړه ورکوه چې د دین په لار کې د یو ټوکړه روډام نه لګېدلی نو دا معیشت نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا اوس لکه څنګه چې انسان کې حواس پراته دي ظاهري او عقل پروت دی متفاوت نو دغه رنګ دی انسان کې
داخلي حواس دي ځای په ځای تینا تعبیرات کیږي. لکه مولا روم وی ایسخون از گوش دل باید شنود، گوش گل ایجان دارد هیچ سود، گوش گل با جمله حیوا همدم است، گوش دل مخصوص نسل آدم است. اس غیر مرئی قسم غوږونه دا په داخل د بدن کې پراته دي، غیر مرئی قسم سترګې په داخل د بدن کې موجود دي، غیر مرئی قسم قوت شامه یا د هغې آله په داخل د بدن کې پرته ده. دغه حواس دي غیر مرئی. په بعضی انسان کې دا بیدار وي فطرتن، دغه داخلي حواس بیدار وي فطرتن. یو عام سړی وي تیر د یو نوجوان راغی د دې مېرې و وی چې زه یو مصیبت باندې اخته یم. ما یې څه وی سحر زما ذهن کې څه شی راشي دا کار به نن کېږي. نو یو کار عموما داسې وشي نو ما سره ډېره خطره یې داسې مصیبت باندې اخته یم. نو ما ورته دا مصیبت د اخته کېدو خبره نه ده، ستا شپږم حس را بیدار شوی دی. ستا شپږم حس را بیدار شوی دی چې د ظاهري حواسو کوم ځای ته پہنچ نه کېږي، فطري طور را بیدار، ستا په ریاضت نه را بیدار. صحیح شو. او په بعضې انسانانو کې دغه حس را بیداریږي په ریاضت باندې، په مشقت باندې، په محنت باندې. ممکنه تعبیر کو په باب د پیغمبر کې په انباء الغیب بالوحی، او په باب د ولی کې په کرامت، او په باب د مستدرج کې په جوګ او په استدراج. په ریاضت باندې د خپل حس را بیدار کړی ښه، په کامل ریاضت خپل حس را بیدار کړی. تاسو به کتل یو ملګری باندې تور صادره چولی، هغه نه تپوس کوي میں کون، وہی تو عامل، اور وہی تو کون ہے میں معمول، وہی بیٹا بتائیے گا، وہی ہاں بتائیے گا، وہی سامنے سے جو بس آ رہا ہے اس کا نمبر کیا ہے، اگر PRD 3112 کتلی بودی چرتا تاسو کم ځای لوک شوي نه مو دي کتلی. دا په ریاضت باندې شپږم حس را بیدار کړی ښه، ریاضت باندې شپږم حس را بیدار کړی ښه، خو ریاضت یې کړی په دا ګندګي باندې بس. نو شپږم حس انسان کې پروت دی فطری طور را بیداری کی، چا کې فطرتن بلا محنت او په چا کې را بیدار شي محنت سره. نبی صلی الله علیه وسلم وی اتقوا فیاست المؤمن فانه ينظر بنور الله، نور ایمانی سره دا حس را بیدار شي. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په منبر د مسجد نبوی ولاړ دی، شام کی جرنیل ته आवाज کوي یا ساریه الجبل الجبل، او ساریه غره طرف ته وګوره، غره طرف ته وګوره. صحیح شو. او حضرت ساریه هغه اغلته حضرت عمر आवाज واوریدو. حضرت عمر دغه کیفیت په دې ظاهري سترګونه په باطنی حس معلوم کو چې د باندې د غره طرف نه حمله کیږي، او هغه په ظاهري وګونه هغه باطنی حس باندې دا आवाज واوریدو چې عمر ما ګایډ کوي چې د غره طرف ته وګوره. او حدیث کې راځي، حدیث قدسی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی وایي چې کثیر تر زما بنده ما ته ځان په عبادت را نږدې کی، ټول ورځ او شپه لګي عبادت کوي، حتی اكون سمعه الذي يسمع بي وبصره الذي يبصر بي ورجله الذي يمشي بي ويده الذي يبطش بي، حتی چې دې سترګې شم په ما لیدل کوي،
د عامو خلکو سترګې غذای ته نه رسي د باطني حس رسي حتی چې زه وکشم په ما اورېدل کوي د عامو خلکو آواز غوږ نه معلوموي دی واوري نو دغه شی پیغمبر هر یو کې موجود وي هر پیغمبر کې د باطني حس بیداری موجود وي فطرتن دی وجنه تاسو داسې سوام د علی کوي دا مونږ لیکل بیا خو نه پوهېږي چې داس کومونه لیکل نه څه پته نه پوهېږي حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام آلته کنعان کې ناشته او اهل مجلس ته وای انی لاجد الريح یوسف لولا ان تفندون زما داخلي شامي د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بوی محسوس کو او زه اظهار کوم خو شرط پکې لولا ان تفندونی لولا ان تحمقونی کتا سو ماته د حماقت نسبت نه وکي ځکه چې د ظاهري حاسه د ادراک نه دغه میدان بهر دی ظاهري پوزا هغه دغه بوی نه محسوسوي ما په داخلي شام معلوم کړی انی لاجد ريح یوسف لولا ان تفندون نو دغلته یو عنوان ورته ولیکئ بل چې بعض اوقات ادراک د باطنی حاسه دا په دې مدرک باندې مشتبه شي ګنې دا ادراک د ظاهري حاسه دی لکه تلې د شي جایزه او مخنه نو هغه ورسره معامله کوي داسې لکه د حواس ظاهره او مدرکات سره سره کوم معامله کوي موسی علیہ الصلوۃ والسلام مدین لرا روان دي شجره غوسچ کې رڼا وکړه خپل بیبي ته وویل انی آنست نارا طبس او اجد على النار هدى اشتبار علی موسی علیہ السلام باندې چې دا اور زما د ظاهري حاسه ادراک دی حالانکه دا د موسی علیہ السلام د داخلي حاسه ادراک وکړه اوس د ظاهري حاسه ادراک دغه دنیا والا اور دی او دنیا والا اور ته چې بوچړه یا کپڑا یا کاغذ وړاندې کې نو تی بزان له لمبر حواله نو موسی علیہ السلام باندې اشتباه رااله چې دا ادراک د ظاهري حاسه حالانکه غیر ادراک ورته باطنی حاسه نو ته زما اور دل لاړم او چې کله التلال نو خدای دې اشتباه ختم کړه قال انما انا ربك فاخلعنا عليك زه استا خدایم پنی دیو باسا یعنی دا ادراک ستاره ظاهري حاسه نه دی د باطنی حاسه دی چې د باطنی حاسه دی نو دې سره د لمبي غستو معاملې نه کیږي موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته څنګه وایي چې انما انا ربک بس د زر بوچړه راوستو کړه بوچړه پیژنې کنه دا خاصو خاشاک دا د امسا سر تړلو چې دا اور تر اخر الله تعالی ورته انما انا ربک بس دا امسا نظر بوچړه دا کړو امسا د امسا په شکل نیولکه چې دا خو د باطنی حاسه ادراک دی نو د ظاهري حاسه ادراک نه حتی چې کنه لمبر اوله صحیح شو خبر مزین کې راځي یا لکه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزد استسقا کو فتقدم مرة ثم تأخر فتقدم مرة حتى يراك أنه يتناول شيئا پیغمبر اسلام دا سروان دو شو لکه اتشی باندې حمله کوي راخلی او بیا په بل ځل لوستو شو بیا مانځنه په صحابو ته پوسوکو جدا کیفیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اريد الجنه والنار ما ته جنت خو دې شو او داغه اعناب او انګوران راته خو دې شو
نو ما وویل چې زه دې خوشې ته لاس کوم چې تاسو راته لږ یو څو دانې راواله خو هغه ښودل او ښکاره کېدل زما د باطني حاصل ما باندې اشتباه راغله چې په ظاهري سترګو راته ښکاره شي او بیا راته اور ښکاره کړی شو نو زه ترې رسته شم چې تکلیف رانه کي خو ادراک زما د باطني حاصل ما باندې اشتباه راغله چې دا د ظاهري حاصل ادراک کړه خبر مو ذهن کې راځي که نه راځي او بل عنوان چې دغه باطني حاصل دا عنوان دغه باطني حاصل د دې تعلق د روح سره دی قوي تعلق د روح سره دی لہذا سوچ پر ریاضت باندې ځان د مادي دنیا نه ډیر لا تعلق کی نو دا حواس را بیداریږي صوفیاو ځان پر ریاضت د مادي دنیا نه تاسو صوفیایي کنه ټول دا زموږ بزرګ دا صوفي سره دی ها دا کربوغي والا دا خو بس داسې نه کډم نو ځان روحاني دنیا سره منسلک کی نو دغه قوای کار شروع کی دا قوای کار شروع نو سره یو قوت کار شروع کړي لږ ور سره د مریدان ور سره افسانه جوړې کړه سلک کار هغه په روحاني قوت کړي انور سره مریدان افسانه جوړ کړي پیر نه مې پرد مریدان مې پانا نه پیر نالو دي او مریدان ولا وزره کوي زمونږ پیر چې بیګا والو ته کنه نو لا ورسته ورسېده پیر نه مې پرد څنګه قاری سي او مریدان مې پانا هغه یې دوی اوس د دې قواو بیداری دا د تجرید او د تجرد یو مرحله ده او د تجرید او تجرد دغه مرحله په عام انسانانو باندې حالت د خوب کې راځي عام انسانان په وی خزان د مادیاتو نه لا تعلق کوي بلکې مادیاتو کې منهمک دي په خوب کې دې بیا د مادي دنیا نه لا تعلق دی نو کله خوب کې اقوا را بیدار شي دې بیا سار راشي استاد خوب مې کتل دي دغه بس زما وزري وي چې دا سوالو تم کنه نو خدای خاصه ورسېده صحیح شو کله یو شان اقوا را بیدار شي کله یو شان پرواز کوي کله بل شان پرواز کوي دا خوب د اقوا را بیدارې دي د تجرب د عالم یو مرحله دیو جن رویا صالحه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت په څلوختمه حصہ ویلي ده چې رویا صالحه دا د نبوت په تاسو آینده کال چې کوم دوره کوي دوره حدیث بخاری کې به ذکر راځي چې دا د نبوت په څلوختمه حصہ ده ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم د بعثت نه وړاندې ورش پد میاشتې رویا صالحه به کتل خا نو صالح خوبونه وکړل او د شپږ میاشتې چې نسبت د درویش کلنی ژوند د نبوت سره واخلي نو دا غي شپږ څلوېښتمه حصه ده نو حضور علیه الصلاۃ والسلام 46 جزءا من النبوه تذکره وکړي دا شپږ څلوېښتمه حصه ده د نبوت بلا موضوع حقیقت وحی وحی لغتاً په ډیرو معنیو کې مستعمل ده په معنا د اشاره راځي فاوحى الیهم ان سبحوا بکرة وعشیه اشاره وکړه دوی ته
په معنا د کتابت په معنا د رسالت په معنا د کلام سریع الاثر په معنا د کلام خفی اوس دا ټول معانی چې په نظر واچي نو وحی بلغتن اعلام فی خفائن تویل شي اعلام فی خفائن اشاره کی خفا دا کتابت کی یو نوع خفا دا سریع الاثر کلام کی یو نوع خفا دا کلام خفی کی خود خفا دا اعلام فی خفائن په قرآن کې د لفظ وحی انتصار کله الله تکیږي کله غیر الله تکیږي او هر ځای جدا مفهوم مراد وي غیر الله ته چې کیږي نو غیر الله بکل غیر ذوی العقول وي لکه واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون د ګبین مچو ته خدای وحی وکړه چې غرونو کې کورونه جوړ کړي ونو کې ځان له ځایونه جوړوي او دای چې ورته کورونو کې کوم بکسې کې دي په هغې کې ځان له ټکانه جوړوي واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون نو دغه وحی دا په معنا د القاف الطبیعه ده چې دا د غیر طبیعت خاصه جوړه کړې ده دا د غیر طبیعت خاصه جوړه کړې ده او کله به دا نسبت ذوی العقول ته ذوی العقول ته نسبت به دوه قسمه کله نسبت فاعلی او کله نسبت د مفعولیت او ها الیهم او ها کې ضمیر مستتر زکریا علیہ السلام تراجع دے دا نسبت فاعلی دے الیہم کې ضمیر بارز قوم زکریا تراجع دے دا نسبت مفعولیت دے حالت مانا دا اشارہ دغه نسبت د فاعلیت کله شوی فرشته ته او يرسل رسولا فيوحي باذنه او يرسل رسولا یا اولی فرشته پس دا ایحاء کوي په امر د الله تعالی فرشته ته نسبت فاعلی وشو او کله دا نسبت د فاعلیت شیاطین ته شوی وان الشیاطین لیوحون الى اولیائهم نو په معنا د یوسوسون دی
یا بل ځای وکذلک جعلنا لكل نبي شياطين الجن والانس يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. شیطانان وحی کوي یو بل ته. بیا دغه نسبت فاعلی که الله ته شوی چې الله وحی کوي. نو مفعول دغه وحی که غیر انسان وي نو وړاندې تیر شوي دا القاء فی الطبیعه ده. او که فرشته وي نو بیا حکم دی وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ کله چې حکم کو ستا خدای فرشتو ته. او هر چې وحی اصطلاحي ده نو دا وحی ده الله تعالی ده پیغمبر ته. امام راغب اصفهانی وہ وحی اصطلاحی کے لوگوں نے تعمیم کرے ہوئے. اغوی الکلمۃ الالہیہ تلقى الى انبیائه و اولیائه. هغه الہی کلمات دي چې انبیاء د الله ته او اولیاء د الله ته هغه القا کول شي. نو گویا په الهام د ولی باندې هغه مجازن اطلاق د وحی وکړ. او هر چې متبادر مفهوم د وحی دی نو الکلمۃ الالہیہ تلقى الى انبیائه فقط. ځکه چې موږ دې دا کوم وحی تذکره کوو نو دا هغه اصطلاحي وحی ده کوم چې حجت فی الشرع دی. هغه اصطلاحي وحی نو هر چې الهام د ولی دی دا شریعت حجت دی. د ولی په الهام باندې شریعت ثابتېږي. کوس یو لوی ولی چې په اواز وځي هغه اوس موږ ته ووایي چې دی الله تعالی طرف نه ماته وحی راغلی ده چې بس موږ منسوخ شو. شریعت کې حجت دی. موږ ورته دا خبره ته شیطان کړې ده. دا لازم کې شیطان اچوي. او هر چې نفس القاء فی القلب ده نو دا کله فساق و فجارو ته هم کیږي
ظاهر کی مثال داسې دی کله یو سړی وي ړوند خپل مقابل شی ویني نه خو داخلي حس دومره بیدار شوی چې څوک ورسره لاس ملاو کی هغه ورته لا خبره نه کړي وي فلانې لاس ورسره ملاو کی وي فلانې ورته جی او فلانې اوس بعض اوقات دغه القاء په خوب کې کیږي کنيکانو ته شوي رویا صالحه دي کبدانو ته شوي د اتمام حجت دی غوي باندې کله یو ډېر فاسق فاجر سره داسې عجیب خوب وګوري د اتمام حجت دی غو باندې دا پیغمبر ته کوم وحی چې کیږي دی له مونږ یو اصطلاحي نومي خود دی وحی الاجتباء والاصطفاء وحی الاجتباء والاصطفاء او دا دوه قسمه ده استفاء والاجتباء اجتباه وهداه اجتباه وهداه ان الله اصطفى آدم ونوحا دا خبره په کامن سنس معلومي سره په خپل په کامن سنس معلوم کی دا لفظ بسيط ته نشي معلومه په کامن سنس وحي الاجتباء والاصطفاء دا بیا دوه قسمه ده یو ته وحی جلی یا وحی مطلوع او بل ته وحی خفی یا وحی غیر مطلوع وحی مطلوع کی لفظ و معنی دواړه ملقا من الله وی او وحی غیر مطلوع کې معنی ملقاوی قالب د الفاظ د پیغمبر علیه السلام خپل وی دغه لومبنه وحی ته دے امت دا پارا قرآن ویلشی او دے دوے میں تا حدیث ویلشی یو بل عنوان طرق دا وحی اصطلاحی دا وحی اصطلاحی اللہ تعالی پیغمبر ته څنګه کوي قران کریم د دې درې سورته بیان کړی دي وما كان لرسول ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه سورة الشورى إلا وحيا بدې معنا دا ده چې پیغمبر کلام اوري متکلم نه ویني کلام اوري او متکلم نه ویني
لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام کلام اوریدو متکلمی نلیدو او دا کلام به اوریدو د جوانب سبعه د جوانب ستونه د فوقنا د تحتنا د امامنا د خلفنا د یمیننا د شمالنا شپږ واړه جوانبونه به د आवाज راته او د دې د سما د پاره د موسی علیہ السلام صرف غوږ آله نه و سر تر خپوبه موسی علیہ السلام ټول قوت سامعه وکړه هر مسام به اوریدل کو او من وراء حجاب وراء حجاب مانا د داخلي حس په اعتبار باندې دایره څه شی ادراک وکړو او يرسل رسولا دا وحی او په عمومي اوقاتو کې په لېږلو د جبرئیل امین وصلی اللہ تعالی دغه وحی پیغمبر ته وکړه د دې مطلوع حصے ته قرآن ویل شو او دغه قرآن په یو سند متصل باندې امت ته ورسید د دې د سند دوی سیدي او رسیدل په سند باندې دی اهم ځکه امام مسلم وی لولا الاسناد لقال من قال ما قال کله سند مسله نه وي نو چې چا سوي ناغه به وی خدای پیغمبر ته منسوب کول او امام مسلم وی السند مدار الدین د دین دارو مدار په سند دی سند ته مونږ انګریزي کې و نیریشن چین روایتی زنجیر بیا په باب د سند کې علماء امت تعدیل جرح کوي پر رواتو باندې ځکه چې مدار د ثبوت د شی نفس روایت دراوی نه دی بلکې روایت دراوی ثقه دی نفس روایت دراوی نه بلکې روایت دراوی ثقه او معیار د قبول د روایت شوی سیز عقل نه دی بلکې تحقیق د دغه رواتو دی نو د سند د قرآن دوی حصے دي یو حصہ من الله الى النبي صلى الله عليه وسلم او دویمه حصہ من النبي صلى الله عليه وسلم الى امته
هر چې دا دویمه حصہ ده نو دا قرآن د نبی علیہ السلام نه امت ته د امت د یو طبقې نه بلې طبقې ته په تواتر را رسېدلی دی او تواتر په انسانی دنیا کې معقول حجت قاطع دی او هر چلون بنای سره سند ده نو پاغی کی درې ذوات دي ذات د الله موحی ذات د رسول پاک موحا الیه ذات د جبریل واسطه فی الوحی هر چې تعدیل د ذات د موحی دی نو وجود د الله توحید د الله او نور صفات کمال د الله دا مسلم عند الجميع دی فطری طور پر شعور د ټولو انسانانو کې پراته دي مسلمانان خدای منی او هندوانه هم منی او سکانه هم منی او عیسایانه هم منی او یهودیانه داس انسانان نشته چې خدای نه مني د امریکای په دې ډالر باندې لیکلي ټرست ان ګاډ خدای باندې اعتماد کوه ټرست ان ګاډ خدای باندې اعتماد کوه اوس یو سړی که بظاهر د دې خدای نه انکار وکړي نو چې کله انقلابات زمانیه د لوټ په لوټ واوړي نو شعور را بیدار شي نو شعور ولا به اختیار په خلی باندې د خدای تصور را ظاهر کیږي برزنف د اختراعي نظریه په بنیاد خدای نه منکرو و چې کله په دې افغانستان کې رئیسار شو امریکای او غرب خوړډبو او د امریکای او غرب اسلحه په زور د خلاف استعمال شو او هغه ټریټي کوله معاهده کوله ریګن سره د امریکای صدر سره چې بین البر اعظمي میزایل دا به یو بل باندې نه ورولو دا به کنټرول کوو ټریټي و او څو وخت دستخط وکړي او د روټین مطابق یو بل سره لاس میلاو کړ نو د برزنیف د خلینه به اختیار او وتل چې we must fulfill otherwise we will be responsible before God Almighty نو موعدی ایفا وکړو خیانت بنکو کني د خدای په نسبت دواړه جواب دیو صحیح اوس دا شعور کې او تصور د پروت وي او چې سړی کله انقلابات وای داسې کوم یو غاړه ور ټیډور کې دی بل دیوال ول سر خلاص کی او دا غاړه وای دی دیوال ول سر خلاص کی ناشعور را بیدار شنه به اختیار خپل باندې راځي نو دی اخبار والے لیکلیو کې چې دیا جبرنج بوتونه تو خدا یاد آیا وسا سوویت یونین والا د خدای د وجود نه د اختراعي نظام په حواله منکر یعنی دا رسمیت دا څه دا حقیقت نو دا رسمیت کني حقیقت دغه دی چې کله هغه تسلط ختم شي نو عیسایان واپس خپل عیسایت ته لاړل او مسلمانان واپس خپل اسلام ته لاړل او يهوديان واپس خپل يهوديت ته لاړل بلکې اډو
اسرائیلی ریاست ته راغله ځکه یهودیان خو مذهب کې ډېر انتها پسند دي هغه ډېر ایکسټریمیست دي او بنیاد پرست دي ډېر کلک لہذا هغه خوړو چې موږ په بل ریاست کې اوسېږو نه ځکه یهود داسې خبیث نسل دی چې دی په کومه دنیا کې اوسېږي دی به وفادار د هغه ریاست نه چې کوم دته پروټیکشن ورکړی دی بلکې دی به وفادار صرف د اسرائیلی ریاست دی ځکه د هغې څنور عزیزان دي تربوران دي تاسو یې پېژنئ صحیح شو هغې دنیا کې کم ځای وي نو به د مجتهدینو د حکومت سپورټران وي بل حکومت دپاره یې وفادار نه ښه صحیح شو نور بیا ځان له پخپله معلوموئ تربوران دي سمو لیکل دا شعور به اختیار را بیدار شي او الله تعالی او فرمایل ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله چې د خدای اتصاف په صفات کمال دا د مشرکین مکه په نظام ثابت دی اما يرزقكم من السماء والارض فسيقولون الله اما يدبر الامر فسيقولون الله اما خلق السماوات والارض فسيقولون الله دا شی مسلم دی نو تعدیل د باری تعدیل د ذات باری دا خو محتاجون الیه دینا دا موحی هر چې تعدیل د واسطه فی الوحی دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو یهودی راغی داغه نامه ده ابن سوریا سواد سره ورته من یاتی کا بالوحی تر دا وحی څوک راړي ناغه ورته جبرئیل نو دو ورته اهلک آباءنا ولو کان میکائیل لآمنا دغه خو چې زمونږ دشمنی ده جبرئیل سره زمونږ پلار نه کې دشمن دی مونږه تا ځکه نه منو چې دې تعالی وحی راړي کله په ځای میکائیل لاړې نو موږ به کلمه ویلې و ورته سره چې چا یاري ده دا کوم سفیر خدای تعالی تر علی ګلې دا زمونږ دشمن دی صحیح شو نو الله تعالی د دشمنای په دې تصور باندې سلور معقول ردونه وکړل سلور معقول ردونه وکړل وی فرمایل دا ورته لیکل چې من کان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين سلور ردونه وکړل من کان عدوا لجبريل من کان عدوا لجبريل استفهام دی او حاصله ترجمه ده الفاظ یو سنتا من کان عدوا لجبريل سوق دی دشمن د جبريل من کان عدوا لجبريل سمانا شو سوق دی دشمن د جبريل نو جواب داده من یکون شریکا معه فی جنسه و نوعه چې هغه سوق دی دشمنی کوي چې په جنس او په نوع خو ورسره شریک وي مستاس ورسره سم مجانست ته کوم مناوعات مو ورسره د انسان خر سره دشمنی تصور شته کيو انسان ټوپک ګرځي تور ته چې بيدا ټوپک سره پاره ګرځي دی وای چې فلاني خر د ما پلار دلته ور کړو او سره می دشمنی ده نو خلک بسو وای چې اخر خو انسان کې دی نه چې خدای انسان خر شوی دی اخر نشي انسان کې دی خدای انسان دا خر شوی دی ځکه چې خر هغه دنه په نوع بدل له دشمنی تصور نشته
د نوع نه بهر شي سره دشمنی تصور د انسان معقول انسان کله تاسو کتل چې وایي سره دشمنی کړي ده وای سپی سره پیشو سره ګیدړ سره بل زناور سره بل شي سره اوس دا پیر روانو ا شپې ما ځوتن تیار کې دی برجا سره ډکر وواله او سره مات او بیا د دشمنه دی برجا سره دشمنی شروع کړه دی مال سر مات کړی موږ څه وایو صحیح نو من کان عدو لجبريل دیو جنالته موږ ترجمه کوو چې ست تصور د دشمنه د جبريل امین سره د انسان لپاره ست تصور دی دغه الفاظ ترجمه خدا را چې څوک دی دشمن د جبريل خو حاصل ده چې ست تصور دی د انسان د لپاره د جبريل سره دشمنه یې تصور نشته سکه مقله او ابن سوریا شاه منصور شیخ صاحب ابن سوریا د لخر دی من کان عدو لجبريل یوا دا یو رد او دویم رد په وکړو چې فإنه نزله على قلبك بإذن الله دې نازلې حصہ فإنه نزله دا جبريل امین نازلې حصہ یا فإنه نزله د نازل کړي دا قران تابانه حصہ وبتفضيل تقطيف هذا کوي فإنه نزله على قلبك فزلستا بإذن الله په حکم د الله تعالی نو دار دې په وکړو چې دغه محض قاصد دی او قاصد د خط سره څوک دشمنی نه کوي کاتب او مرسل د خط سره دشمنی تصور نو په کار چې بیا الله سره دشمنی وکړي جبريل سره دشمنی کوي دغه صرف الله والا خبر رسول پاک ته راوړل دا دویم رات په وکړو مصدقا لما بين يديه او دا قرآن مصدقا لما بين يديه په دې حال کې چې تصدیق کوونکې د مضامینو دا کتابونو لا چې مخکې د نراغلیو په اساسي درو عقیدو کې چې توحید دی رسالت دی عباس بعد الموت دی دغه مضامینو په اعتبار د تورات مؤید دی د انجیل مؤید دی د زبور مؤید دی د ټولو انبیاءو د تعلیمات مؤید دی او تاسو دعویدار د تورات د اتباع نو که تورات ویلې چې خدای یو دی او قرآن ویلې چې خدایان دو دي تورات ویلې چې رسالت شته او قرآن د رسالت نه انکار کړی تورات ویلې چې بعد الموت شته او د عباس منکر ګرځولې نو بیا په کار چې دی راولون کې سره مولم دشمنی کړی وتا چې اسنه مسلماتو خلاف خط راوړل د مسلماتو خلاف خبره کی انا قابل تسلیم چې بیا داسې خبره ګوره مونږ ته ونه کې بیا ګورانه شو جبرئیل امین په ټوپک باندې وډوکا هغه خبره بیا مونږ لمراړه انا مسلماتو خلاف خبره نو دا په دریم را دوکو چې مضامین یو ماغه دي چې کوم د تورات انجیل او سابقه کتابونو نو بیا د دشمنه څه تصور دي او سلورم را دې په وکړو چې وو د بشرا للمؤمنین که کنزلې وي بدر درته ویلې مور خور دې یادولې نو باید چې دشمنی مور سره کړي وو د بشرا للمؤمنین چې څوک دا خبره ومني هغه د پاره هدایت بشارت ده نو دا خبره خود خوشاله دي دشمنه خو نه دي او بیا الله تعالی د دغه واسطه توثیق کو انه لقول رسول کریم سوره التکویر چې کوم ځای یادوم دا اړوي ښه سوره التکویر ځکه نیم قران به مونږ د اصول کې وایي درسه بیا به نو وایي چې بیا ورته ورسون بیا مونږ وایي چې مونږ کړه د تحقیق خبره تیرا شوې ده
انه لقول رسول کریم تحقیق سره دا قرآن لقول رسول کریم وحی د قاصد معزز دا قول معنا وحی انه لقول رسول کریم تاسو چې نمونه لیکلي چې هغه ته نه قرآن مجیدونه ورکې دستخطونه وکړي دغه د الفاظ به الته قرآن کې بلی کوي کنه د بین سطور کې بلی کوي دا قرآن مجیدونه چاره لګلې دي تاسو لپاره نه هغه به تاسو نه دستخط واري دا قریش تاسو زموږ د جامعې ناظم دی به تنخواه لکه زموږ جامعات ولا به تنخواه دی پیسو ده کنه دا جامعات ولا به پیسو ده څنګه پیرا ها لئنه لقول رسول کریم دا قرآن کریم وحدا د قاصد معزز رسول کریم معنا قاصد معزز چې جبرئیل امین دی نمونږه مصداق جبرئیل نو کو ځکه ورپسې صفات ذکر دي قرائن موجود دي چې د رسول کریم نه څوک مراد ده جبرئیل امین ولی ذی قوت د قدرت مالک دی فرشتوی د قدرت مالکا ذی قوت د قدرت مالک دی او دیمه ترجمه مونږ کوو چې ذی قوت د جسد قوی مالک دی ذی قوت د جسد قوی مالک دی عند ذی العرش مکین ذی العرش الله پنیز دا الله باندې مکین ذو مکانت و رتبت د رتبه او د مکانت مالک دی مطاع سما متبوع سما للملائکه مطاع سما ثم ظرف دی یعنی متبوع هناك للملائکه ټول فرشتي د تابع دي اسمان کې امین امانتدار دی علی الوحی فلا يخون فيه خیانت پکې نه کوي او بل ځای هم توثیق کوي حافظ سے انه لقول رسول کریم وما هو على الغيب بظنين حکم صورت وما هو بقول شیطان الرجیم سورہ الحاقہ دغه دی وما هو على الغيب بظنين بس دغه یو سلسله روانه ده او بیا سوره الحاقه سوره الحاقه انه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون نو چلتم رسول کریم نه مراد جبريل امین والے نو بیا توثیق د جبريل شو نو دا د واسطه توثیق شو او درې محایله ذات د رسول پاک هغه موثق دی او څومره موثق دی سوره النجم
سنو پارا دا والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى والنجم اذا هوا اقسم دی پستوری اذا هوا اذا نزل الى التحت چې کله دې د غلون لاندې طرف ته راځي ولا يخطئ فيه اپ دې لاندې راتلو کې دې خطا کیږي نه كذلك جبريل جاء ولم يخطأ جواب قسم دار كذلك جبريل جاء ولم يخطأ جبريل راغه خطا شوه نه دي چې کني د حضرت علي په ځای باندې وحي رسول الله عليه السلام تراوړي وخا شیعو کې د غرابیو د زبابیو مذهب دی شیعو کې دو طبقې دي او د غراب زامن دي بل زباب غرابیه او زبابیه دا نسبت په دې بنیاد دی چې هغه وایي چې كان محمد صلى الله عليه وسلم يشبه عليا شبه الغراب بالغراب او شبه الذباب بالذباب تشبيهات دې عجیب دي خو ورکړه چې پیغمبر علیہ السلام حضرت علی سره په شکل کې داسو لکه مچ نه مچ نه امتیاز نه کیږي یا د کارغه نه امتیاز نه کیږي دواړه کارغونه سره وایي دا بیا حضور کارغه راوي نو جبرئیل امین خطا شو حضرت علی په ځای باندې رسول پاک کړه دا سره پاکستان دا کیوس چا خطا زما خطیب المولا ورک ناغه تو زبابیه وګوره الله تعالی ردک ولم یخطا جبرئیل امین خطا شوی نه دی صحیح ځای ترانه سی ویل دی ما ضل صاحبكم وما غوا ما ضل صاحبكم ند زوال ګرځیدل پیغمبر تاسو صاحبكم نبیکم وما غوا او ند دې غاوی ګرځیدل زلال معنا د زلال دی